بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزانو، موږ د الله تعالی نومونه اسماء حسنا شروع کړي. حدیث مبارک کې راځي چې څوک هم دغه اسماء حسنا یاد کی او بیا د دې تلاوت کوي، الله رب العالمین به دغه انسان جنت ته داخلي. هغه کې موږ یو لس نمونه هغه ذکر کړي او مقصد هم زموږ د یو نوم د ذکر کولو دا دی چې موږ یو نوم وایو. څومره اوریدونکو مرګري دي به دا یو نوم یادي، ان شاء الله په دغه فضیلت کې به ځان شامل کی. نو باغې کې موږ یو لس نمونه ویلیو. 12 نمبر نوم هغه الخالق دی. د الخالق فضیلت باره کې راځي چې څوک هم یو هفته مسلسل ورځي سلواري یا خالق د دې اسم مبارک ورد کوي، الله تعالی به دغه انسان د هر قسمه شر نه محفوظ ساتي. او څوک چې دغه مسلسل خپل وظیفه وګرځي، روزانه د دې تلاوت کوي، نو الله رب العالمین یو فرشته پیدا کی چې دغه فرشته دغه انسان د لپاره عبادت کوي او الله پاک دغه انسان مخ چې کوم دینو دا منور کوي. ان شاء